د چا سره؟ مریم نواز سره ناست دي. نو یاره طالبان به سوټونه وکړی ورکې که دا مولا پرېږدو ځکه چې دا شی ټول ګډوډ روان دی. اوس ملګرو خبره دا ده تاسو مولیان په دې خبره باندې زه اکثر د ملګرو ته یو خبره کوم او دا مولیان چې دي دا دوه قسمه دي. یو د کوټي مولا دی یو د میدان مولا دی. د کوټي مولا هغه ته وایي چې د هغه د تعلقاتو میدان محدود دی. دی په خانقاه کې ناست دی نو چېرته مریدانو له دغه ورکوي دا وظیفې ورکوي د هغې سره تعلق دی. یا په مدرسه کې ناست دی درس کوي طالبانو سره نو د دې مولا خواله خو نه خانان راځي ځکه د ده د تعلقاتو دایره محدوده ده او نه د ده خواله ښځې راځي. یو د میدان مولا دی چې کله ته میدان ته راشي او په میدان کې د پوره انسانیت د اصلاح خبره کې نو هلته به د پوره انسانیت سره واسطه راځي. بیا به د ښځم خواله راځي او فاسق به هم راځي او فاجر به هم راځي او کافر به هم راځي. د دې نه بیا ځان نه بچ کېږي. نبی علیه السلام چې کله په کوټه کې و کوټه پېژنئ غار حرا کې پاته نو راوتې 40 کاله په کوټه کې ښځې خواله راتلې فاسقان فاجر سره کېناسته بس د الله سره واسطه وه مراقبه وه خلوت و ځانلوالی خو چې کله ورته 40 کاله بعد الله وویل چې په دې کوټو په ناسته کار نه کېږي قوم فانذر وربک پاسه فانذر پوره انسانیت انذار او اصلاح وکړه میدان ته راوځه. نو چې نبی علیه السلام کله بیا میدان ته راغی بیا به د ابوجهل سره کېناسته که نه به کېناسته؟ لږ جواب راکړه. نو دا زرداري د ابوجهل نه غټ کافر دی چې مولانا د هغه سره به نه کښېني. بیا به د ابی بن خلف سره کېناسته که نه به کېناسته؟ بیا به د ولید بن مغیره سره کېناسته که نه به کېناسته؟ او بیا به د ښځو سم کېناسته. یوازې د مسلمانانو ښځو سره نه تاسو د بخاري او مسلم ولټوئ د کافرو ښځو سره د پیغمبر نشستونه شوي دي. مدینې ته یوه ښځه راغله د مکې نه ډمه وه ساره نامه یې وه. نبي علیه السلام یې ولې راغله؟ اسلام دې راوړی وی نه. وی څه له راغله؟ وی چانده راله وکړئ. وی ته خو ډمه وې په مکه کې به دې پروګرامونه کول خلکو به پیسې درکولې. وی حضرت د بدر جنګ چې شوی دی او یا د مکې کافران پکې مړه دي هلته د غم او د خفګان یو ماحول دی خلک پروګرامونه نه کوي نو زما اقتصاد کمزوری شوی دی ما له څوک پیسې نه راکوي. نبي علیه السلام صحابو ته وویل چانده وله وکړئ. سارې له چانده وکړه ډم هم ده او کافر هم ده. ټیک ده دا مریم نواز د سارې نه غټه کافره ده. دا خو ګورې چې کله چې اجتماعیت ته راځي د خلکو څخه د واسطه راځي نو دا د کوټې مولا وایي چې دا د میدان مولا دا په ځان قیاس کوي چې ما خواله ښځه نه راځي نو ده خواله دې ښځه او یا که ده خواله راځي نو دلته هم دې راځي نو دا قیاس مع الفارق دی که نه دی؟ ستا دایره محدود ده د هغه دایره وسیعه ده د تعلقاتو. دا چې کله ته دې میدان ته راځي او بیا موږ چې سیاست کوو موږ د خیر القرون د زماني سیاست نه کوو موږ د صحابو د زماني سیاست نه کوو چې زما سره په یو طرف ابوبکر ناست او په بل طرف راته څوک ناست دي. زه د کومې زماني سیاست کوم پته ته شته؟ زه د 21مې صدۍ سیاست کوم. نو ما سره به دلته عمر او ابوبکر نه خو ما سره به همدلته دغه ناست یا به زرداري ناست او یا به سپندیار ناست او یا به دا نور ناست او یا به ښځې راځي. مصیبت خو دا چې جمعیت علما خپلې ښځې راایستلې وې میدان ته نو اعتراض به تا کولی چې مولانا فضل الرحمن لور راویسته ننګورې راویسته. د مولانا فضل الرحمن د ښځې او د ننګور او د لور به چاته نوم نه یاد. د جمعیت علما اسلام د یو عالم د ښځې او د هغه د لور او د خور به چاته نوم نه یاد. میدان ته خو رایستل ډېره غټه خبره ده خو چې زه نه راوباسم او زه په دې سټیج ولاړ یم او تی راسې راولې ښځه نو زه به دې ځم که دا به ځي؟ دا سیاست به ورته زه پرېږدم که دا به ځي؟ دا به ځي. دا خو د دې یو حربه ده. دلته دا مولان کینی په ځان باندې دا ټوکي راواچوي که نه او یاره دلته یو مولا دی او سپین ږیری مولا دی او د ښځو سره ناست دي. د الله بنده که دغه مولا نه وی قسم په خدای که تا دلته د بخاري درس کړی وی سپین ټوکی دې په سر باندې راټېلی دی او پکې ته ناست دی طالبان د لا خپې چاپي کوي خو پته ته نشته چې څوکیدار د څوک دی. څوکیدار د دغه مولانا فضل الرحمن دی
چې ته دا د ښځو سره ناست دي که دا پل رحمان نه وی قسم دی تا دې داسې د فقیه ته درس کړی وی او بل په خانقاه کې ناست دي خپې غځولي او مریدان ورله چاپېنې کوي او په پل رحمان باندې اعتراضونه کوي تاله چې دا چاپېګانې کېږي او ته په ایرکنډیشن خانقاه کې ناست دی ستا مخې ته څوکیدار څوک دی مولانا دا تبلیغ والا چې د جوماتونو کې ګرځي او په آزاده غړۍ باندې سملي او لاهور تمځي او کراچۍ تمځي او د پاکستان په ګوټ ګوټ کې په تبلیغ پابندي نشته ځکه ستا څوکیدار موجود دی چې څوک دی مولانا نو ته شرمېږې هم نه چې بخاري ته ناست دی او دا نور خلک چې د غړو ښځو سره ناست دي د هغې تذکره نه کوې صرف پل رحمان دې ټارګېټ کړی دی چې سپین ږیری مولا دی خو د ښځو سره کښېني نو ښځه مه راولې شه نه کښېني ورسره دا خو د اغیارو حربه ده موږ او تاسو جومات کې مونځ کوو که نه یې کوو تاسو یې کوئ که نه یې کوئ او چې کوم امامان یې په محراب کې مونځ کوئ اوس یو سړي ښځه راوسته جومات ته چې دا ښځه به په دې جومات کې مونځ کوي د پیغمبر په زمانه کې ښځې جوماتونو ته راغلې وې ټیک ټاک به دا زما ښځه راځي ته ورته وایې چې د خدای قرآن خاطر وکړه دا شی مه راوله او کور یې کېنوه او هغه وایي نه خامخا زه یې راولم نو اوس ته راته ووایه چې ته ملا به د محراب نه څښتې ښه جوخ به ورسه ودرېږې ثواب یې ستا او ګناه یې راغله لکه دا خو به سبا جومات ته ښځې راولي بیا به وایي چې و مولان د ښځو په جومات کې ودرېږي هلکه جومات زما شی دی ښه له څه له راځي پارلمنټ زما شی دی ښه له څه له راځي او د سیاست زما شی دی ښه له څه له راځي نو دا د مخالفینو پروپیګنډې دي نو تاسو د بصیرت په بنیاد باندې دعوت ورکړئ خلکو ته او د بصیرت په بنیاد باندې چې ټول جواب تا سره در سره دی انشاءالله نبی علیہ السلام په بصیرت باندې دعوت ورکړه ځکه دعوت اثر وکړو او درېیمه خبره چې دا وه